السلام علیکم. زمونږ د ښکلي ملک چې دی پاکستان دی له الله پاک بې پناه حسن ورکړی او بې پناه وسایلو نه مالامال کړی دی، خو بدقسمتي دا ده چې مونږ د هغې وسایلو نه هغسې فایده وانغسته کم چې ترقي یافته دنیا لي، یا بیا دلته کې داسې مافیاز دي، داسې قوتونه دي چې په دغې وسایلو باندې قابض دي او عوامو ته د هغې ثمرات نه راځي. بیا زمونږ صوبه چې ده خیبر پښتونخوا اخو یو خزانه ده چې کم ځای ګرځئ ټوله خزانه ده. نن درته د خیبر پښتونخوا د وسایلو یو مختصر جایزه ویمه چې دلته کمې خزانې دي او څومره پیسې د هغې نه مونږ ګټلی شو او مونږ بېوسه یو. بیا پکې یو بله مسله ده چې پاکستان کې د آئین او قانون عملداري خو ډېره زیاته کمه ده او مونږ کم چې خپل آئین جوړ کړی په هغې اکثر عمل نه کوو او نه منو. په 2010 کې 18ویں ترمیم چې کله پاس شو نو هغه یو ډېر لوی کارنامه وه چې په هغې کې صوبې ډېرې خودمختاره کړې وې او په هغې کې یو د وسایلو باره کې دا شک شامل شوی و چې په کومه صوبه کې څه وسایل دي ابه اولنی حق په هغې باندې د هغې صوبې دی، د هغې عوامو دی چې کله د دوی د ضرورت نه سیوا شي نو بیا به نور پاکستان له ورکوي. دغه شک یو ډېر اهم دی، لکه چې زما سره ګیس راوځي نو پکار چې اول زما د خیبر پښتونخوا عوام ته برابر شي، که دوی نه سیوایي بیا به یې ورکوي. دغه د بجلۍ دی، دغه د پټرولیم مصنوعاتو دی او دغه د معدنیاتو دی. په خیبر پښتونخوا کې چې څومره معدنیات دي کو د هغې تفصیل ته واورې او بیا ته سوچ کوې چې مونږ د دې نه باوجود دومره پسمانده یو چې سکول مو هغسې نشته، هسپتال نشته، یونیورسټي نشته، بیا وسایل تقسیم صحیح نه دی، نو ته به افسوس کوې چې مونږ په څومره نااهله حکمرانانو لاندې ژوند تیر کړی دی. او که چېرې دا وسایل زمونږ د خیبر پښتونخوا ته خپل حق او اختیار میلاو شي او دا وسایل په منصفانه طریقې سره استعمال شي او د عوامو د فایدې دپاره، نو دا یقین وساتئ چې تاسو کله دا ویډیو وګورئ نو تاسو به بیا وایئ چې یورپ او امریکا به زموږ نه ډېر وروسته وي چې څومره وسایل زموږ سره دي. زه درته تفصیل لږ ویمه. زمونږ دا صوبه او فاټا چې شامله کړي نو دا تقریبا 1,47,000 مربع کیلومتر علاقه ده او دې کې د اربونو ډالرو وسایل دي پکې. په امریکا کې یو ډاکټر صاحب دی، د هغه نوم دی ډاکټر عاصم یوسفزی او هغه ماهر ارضیات دی، آرکیالوجسټ دی. هغه په خپل یو کتاب لیکلی دی افغانستان فرام کولډ وار ټو ګولډ وار. د دې مطلب دا دی چې افغانستان د سر جنگ نه د سرو د جنګه پورې، دا د کتاب دی. او هغې کې چې هغه کم د معدنیات او د وسایلو مرکز دی هغه د خیبر پښتونخوا او د فاټا علاقه ده. هغه چې کم تحقیق کړی دی نو هغه وایي چې په خیبر پښتونخوا او د فاټا سابقه فاټا چې ده په دې کې 10,000 میلیون ټن ماربل دی. یو ټن چې دی هغه 1000 کیلو دی او بیا 1 میلیون چې دی هغه 10 لاکي، نو لکه 10 لاک ټن چې دی 1 میلیون دی او موږ سره د ماربلو ذخیره څومره ده هغه د 10,000 میلیون ټن صرف د ماربل ذخیره ده. 5 میلیون ټن دلته کې میګنیز دی، 10 میلیون ټن کرومایډ دی. دا میلیون ذهن کې یاد ساتئ چې دا 10 لاک ته وي، 1 میلیون 10 لاک ټن ته وي، 10 لاک ته وي، نو بیا هغې څه ته ټن ته واړو. 81 میلیون ټن دلته کویله ده، د 35 نه والا 55 میلیون ټن دلته کاپر او تانبه ده، 6 میلیون ټن نرم پتر ورته وي، دا په مختلف شیزونو کې استعمالیږي. 200 میلیون ټن جپسم دی، 15 میلیون ټن کوارټز دی او 100 میلیون ټن ګرینایټ دی. د دې نه علاوه زمونږ په دې خطه کې د دنیا بهترین جیم سټون کم ته چې دا ډایمنډز او دا وي هغه کم دي. زمونږ دلته کې زمرود شته، سوات غرونه ډک دي د زمرود نه او بدقسمتۍ د سوات غر هم زمونږ په تاوان روان دی. پوکراج دی، اکوامرین دی او یاقوت غونته دا زمونږ د غرونو ډک دي پکې. بیا د شمالي وزیرستان دا کومه پټۍ چې ده چې په کم کې دا معدنیات دي دې ته په جیولوجیکل ژبه کې پټۍ ته وایي ایسټرن ټیتیان میټالورجیک بیلټ.
دا شروع شوی دی د مشرقي یورپ نه ترکی ته را رسېدلی، د پاکستان او بلوچستان ریکارډ ته تللی دی او د دې نه پس افغانستان کې مسانک ورته وي او بیا هندوستانه پورې دا پټۍ تللی ده. د فاټا د خپل حصه چې د خیبر پختونخوا نه علاوه صرف سابقه فاټا دا چې دا تقریبا 27,000 مربع کیلومتر باندې خوره ده او دا ډکه ده. دا کم نمونه چې ورته ما واغسته، خو په دې کې یو بل شی دی. دې کې کاپر چې دی هغه تقریبا دومره دی چې د کاپر په لندن میټل ایکسچینج کې نن سبا ریټ تقریبا 6,000 ډالر پر ټن دی. نو چې د کاپر صرف حساب وکړي چې کم په فاټا کې دی تقریبا د 22 ارب ډالر روپو یو کاپر دی. اوس بدقسمتي څه ده؟ بدقسمتي دا ده چې یو خو دغه وسایلو ته عوام اختیار نه ورکوي، سیاسي حکومتونه بېوسه دي، غیر جمهوري قوتونه په دغه باندې دي او بیا چې چاته لایسنس میلاویږي د مافیا نمایندګان دي. نو هغسې هغوی د دې ثمرات عوامو ته نه میلاویږي. بیا پکې بدقسمتي څه ده چې کوم مایننګ شروع دی نو هغې ته یې راوستي دي انجینیر او دا ټول کسان د پنجاب نه او د کراچۍ نه. زما پښتون ورور د دې ټولو سبقونو کې ماهر دی او د فاټا خلک ډېر ټیلنټډ دي. هغه ته پکې جاب په دغه ماینز کې د څه میلاو دی؟ د چوکیدار، د مولا، د چپړاسي، د دې جابونه یې ورکړي. کم چې کی پوسټونه دي هغې باندې هم دغې د نورو صوبو خلکو قبضه کړې دي. دغې وجې نه بېچیني پیلاویږي. زموږ د وسایلو باندې زموږ اختیار د 18ویں ترمیم د لاندې زموږ د صوبې حق دی او اکثر چې دې ځایونو کې د امن و امان صورتحال خرابي نو د خلکو دا دعوه ده چې کوم ځای کې وسایل وي هلته کې د امن مسلې وي. نو د امن دا مسلې اکثر په دې راځي چې هغه وسایلو له عوام خواته ورنشي او پابندیانې ولګي. نو الله دې زموږ د فیصله سازو ته دا سوچ ورکي چې د هر څه وسایل د عوامو دي او ډېر بې دردۍ سره 70-75 سال کې د دې لوټ مار شوی دی. نور د عوام ډېر تنګ شوی دی. کو د دوی ته د خپل اختیار په دې خپل وسایلو باندې میلاو شي نو زموږ د ټول پاکستان او زموږ صوبه به د یورپ او د امریکې برابري نه مخکې به تیزي. حکم منصفانه تقسیم وشو او موږ ته خپل اختیار میلاو شو. امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښه شوي. زه اکثر تاسو ته وایم چې ویډیو شیر کړئ. دا درته په دې دپاره نه وایم چې زه دې څه مشهور شم، زه وایم چې زموږ د اواز خلکو ته ورسي او خلکو کې سیاسي شعور او د دې خپل وسایلو شعور راشي او دوی راچوت شي او یو اواز چې څو پورې موږ نه یو شوي نو موږ له د دې وسایلو اختیار نه راکوي. نو کمنټ پې کوئ، ویډیو ډېره شیر کوئ او خلکو ته اویرنس کوي چې مونږ یو شو او د خپل وسایلو اختیار راته میلاو شي. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښ شوي او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.